أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يقينا لگلو منگا حضرت نوح علیہ السلام قوم ددتا. فقال پس فرمائل حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم زما عبادت کوئی تاسو د اللہ ما لکم من الہ غیره نشت دستاسو د بارہ حصوک معبود بغیر دغی اللہ نا. انی اخاف علیکم بیشک از یریگم پتاسو عذاب یوم عظیم داغی عذاب داغی ورز لوینا. قال الملأ من قومه اویل اغی سردارانو د قوم ددنا انا لنراک فی ضلال مبین بیشکا من خامخا انو تالرا فی ضلال مبین پاغی گمراہی واضح کی. قال نوح علیہ السلام فرمائل یا قوم اے قوم زما لیس بی ضلالت نشت دے پما کس گمراہی یعنی ز گمراہ نیم ولکنی رسول من رب العالمین لیکن یمز استاز د جانب د رب د مخلوقاتنا یمز رسول د جانب د رب د مخلوقاتنا. ابلغکم رسالات ربی ز رسوم تاسو تا پیغامات د رب خپل وانصح لکم او نصیحت کوم تاسو تا وَأَعْلَمُ او زخب جنم من اللہ د جانب د اللہ نا ما حاغ سزنا لا تعلمون چی تاسو ان پی جنائی تاسو تی علم نشتا. او عجبتم آیا تعجب کوئی تاسو یا آیا حیرانکی گئی تاسو ان جاءکم ذکر من ربکم دے خبری تا چراغ تاسو تا نصیحت د جانب درب ستاسونا علی رجل منکم پلاس د یو سڑی ستاسونا لیونذرکم د پارد دی چی ویروی تاسو لرا ولتتقو او د پارد دی چی تاسو زان وساتی زان بچ کئی د قهر او د غضب د اللہ نا ولعلکم ترحمون او د دې د پاره چې پتاسو رحم وکړلی شي. فکذبوه پس دی خلقو نسبت د دروغو کو دی نوح علیہ السلام تا فانجیناه پس منگ نجات ورکو دتا والذین معه او هاغ کسانو تا هاغ مومنانو تا ماهو چی د سرو فی الفلک پکشتی کی واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق للمنهاغ کسان چی نسبت د دروغوی کڑو آیاتنو زمانتا انہم کانو قوما عمین بیشکا وہ دا قوم رڑن دا زرڑن چی حق حغی نلیدلو.